په صدقۃ الفطر کې بس څه شی ورکولی شي. ما درته ویل اسانه خبره ده، نقدي روپۍ نن سبا اساني دي، هر یو سړی د دې حساب په کتاب پوهېږي. صدقۃ الفطر په احادیثو کې 4 یا 5 قسمه څیزونه راغلي چې د دې مطابق به ته سرسایه ورکې. نو دی وجې نه غریب له د غریب مطابق ورکول پکار دي، که لږ متوسط وي هغه له د هغې اندازې مطابق خپله سرسایه ورکول پکار دي، چې کوم مالداره خلک وي نو هغه له د مالدارو مطابق سرسایه ورکول پکار دي. زمونږ هر کس چې کوم دی وروره 100 روپۍ ورکوي، نه چې څنګه ته یې هغې مطابق ورکه، هر سړی د خپل شان مطابق صدقه ورکوي. نو بهرحال عزتمندو د سرسایي درته د مختلف مقدارونه خیم. یو د سرسایي مقدار غنم دی، د هغې قیمت دی 100-110 روپۍ، بعضو علاقو کې 120 روپۍ دی. او بس 100 روپۍ چې چا ورکړلې دا د یو کس سرسایه شوه. خپل بچي به وشماري او چې د چا د طرف نه ورکې کسان به وشماري، په دې کې به وله ضرب ورکړي. 10 کسانی نو 100 روپۍ شوي، 15 کسانی نو 1500 روپۍ شوي. دې طریقې سره. او بل د سرسایي د وربشو په اعتبار سره دي. نو غنم او وړه چې کوم دی 2 سیره دي، یا پاو کم دی 2 سیره، یا پاو باندې 2 سیره، احتیاطاً 2 سیره سړی ورکړي. نو دا تقریبا 100 روپۍ شوي. او وربشي دا 160 روپۍ یا 230 روپۍ د وړو، یا 230-280 روپۍ د دې د وړو جوړېږي. نو 250 روپۍ سرسایه هم شته، 100 روپۍ سرسایه هم شته. او دارنګې د کجورو تقریبا بعضو علاقو کې 800 روپۍ جوړېږي، بعضو علاقو کې 1200 روپۍ جوړېږي کجوري ګراني. نو 800 او 1200 روپۍ هم د یو کس سرسایه ده. مالدار خلکو له د دې اعتبار سره ورکول پکار دي. مثلا 100 روپۍ ورکړي 10 کسانی نو 10,000 روپۍ ورکړي، او یو کس د 10 کسانو 100 روپۍ ورکړي. دغه رنګې کشمش دا 4 سیره چې کم دی، یا 3.5 سیره یا 4.5 سیره، نو د دې باره کې چې کم دی سرسایه ورکول پکار دي. بعض افراد چې ډېر مالداري نو د دې 1400 1600 1800 قیمتونه دي. نو دې اعتبار سره د یو کس 1400 یا 1600 1800 روپۍ جوړېږي یو سرسایه. یو سرسایه درته دا ښایو ښه. دغه رنګې بعضو پکې پنیر هم ذکر کړی، د هغې 1800 2000 روپۍ، او بعض ځایونو کې 200 روپۍ 4 کیلو جوړېږي. نو دې اعتبار سره د یو کس سرسایه 2000 هم انسان ورکولی شي، 1200 هم ورکولی شي، 800 هم ورکولی شي، 250 هم ورکولی شي، 100 روپۍ کم از کم ورکولی شي، د دې نه بیا نه کمی. نو دا د سرسایي مقدارونه دا زمونږ د پیښور او د پاکستان حوالې سره دي. چې کم مسافر بهر ملکونو کې اوسېږي، سعودي عرب کې، عرب امارات کې، دغه عمان کې، کویت کې، او امریکا کې، انګلینډ کې، نورو ملکونو کې اوسېږي، یورپي ممالکو کې، نو هغې کې عزتمندو د هغه ځي د 2 سیرو غنمو د وړو تپوس به وکړي، د هغې مطابق به سرسایه ورکړي، یا د 4 کیلو کجورو تپوس به وکړي، یا د 4 کیلو اوس کې ممیز کشمش تپوس به وکړي، د هغې مطابق به چې کوم دی خپله سرسایه ورکړي. د یو څو ملکونو درته موږ بیانو. د سعودي عرب سرسایه د سخ کال مطابق د دې 2020 کال مطابق چې کوم دی 25 ریال ده، 20-25 ریال د هغه سرسایه د یو کس. او دارنګې د اماراتو چې کوم دی 20 یا 25 درهم د هغه سرسایه ده. او دارنګې د انګلینډ چې کوم دی 15 پاونډ دا د یو کس سرسایه ده. د امریکې 7 ډالره د یو کس سرسایه ده. او کوم ځای کې چې دینارونه دي هغه 2 دیناره سرسایه ده. کویت، عمان وغیره د هغه پیسې مطابق چې کوم دی دغه 2 دیناره جوړېږي، یا د هغه عمان ریالونه 2 ریال جوړېږي. د هغه سرسایه دې اعتبار سره جوړېږي. او د پاکستان مې ورته بیان کړه 100 روپۍ یا 250 یا 160 یا 800 1200 2000 دې پورې چې کوم دی د یو کس سرسایه ورکولی شي. دا بعضې ضروري مسایل دي عزتمندو. دغه رنګې خوراک سکاک سامان هم پکې سړی ورکولی شي. چا سره د دومره روپو مطابق د خوراک سکاک سامان دی د 100 روپو، د 250 روپو، د 1000 روپو د یو کس سرسایه کې هغه څیز هم ورکولی شي. د خوراک سامانونه طعام هم پکې ورکولی، بلکې عرب وایي طعام به ورکې خامخا. موږ یو نه قیمت ورکړه چې ځان له پې طعام والي او د خپلې خوښې څیز پې ځان له والي. نو دې اعتبار سره عزتمندو دا درته بیان شوه.